الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم. قابل قدر قابل احترام مشرانو کشرانو رونو او د خپلو کورونو په چار دیوارو دننه ناستو پرده نشینو خویندو میندو د ذوالحجې د میاشتې عشره کې الله رب العالمین ډیر برکتونه او فضیلتونه ایښودلی دي. الله رب العالمین دومره مهربانه بادشاه دی چې مونږ او تاسو د عمل په وجه باندې جنت ته د تلو مستحق نه جوړیږو، نو الله تعالی مونږ او تاسو ته د خپل مهربانۍ د برکته په وختونو کې هغه اثر او برکت ایښودلی دی چې د هغې له برکته مونږ او تاسو په لږ وخت کې ډیر ثوابونه ترلاسه کولی شو. هغه قیمتي وختونو کې لیلة القدر چې د رمضان شریف په آخر عشره کې ناتکوش پو کې ملاویږي، دغه یو برکتی وخت او لمحه وي. د سحر وخت ډیر برکتی دی، د مازیګر وخت ډیر قیمتي دی او د جمعې ټوله ورځ ډیر قیمتي وي. د رمضان المبارک ټوله میاشت ډیره قیمتي وي او دارنګې د ذوالحجې اوله عشره د 10 ورځې او د 10 شپې دا ډیرې قیمتي مبارکي بابرکت دي. د ذوالحجې په میاشت کې الله رب العالمین مونږ ته غریب او عجیب او غریب احکام راکړي دي او هغه داسې ناشنا احکام دي چې د هغې ثواب په ټول کال کې په یو ورځ او یوه شپه کې نه میلاویږي، صرف او صرف د ذوالحجې سره مخصوص اعمال او احکام دي. حدیث مبارک کې راغلی دی کله چې یو بنده د قربانۍ اراده لري نو هغه له پکار دی چې د لوی اختر میاش را اوختله تر د قربانۍ کولو پورې نوکونه او ویښته دی به نه کټ کوي. دا د نارینو د پاره هم او دا د زنانو د پاره هم، دا د دواړو د پاره یو حکم دی. څوک چې مالدار صاحب استطاعت دی، قربانۍ اراده لري، ناغي به نوکونه او ویښته په دې 18 ورځې شپو کې نه کټ کوي. د قربانۍ احکام هم بیانېږي او د ویښتو او د نوکونو د اغیشتو دا حکم دا فرض واجب او سنت مؤکد نه دی بلکې دا یو مستحب عمل دی. مستحب معنا دا ده چې یو نیکی دی وکړه نو ثواب په باندې ملاویږي او که هغه نیکی دی او نکړه نو ته په ګناهګار نشوې. نو نوکونه او ویښته نه کټ کول دا مستحب عمل دی، ثواب پکې ډیر ملاویږي. څومره ثواب به پې ملاویږي نو حاجی باندې د حج په احکامو کې مصروف وي، کم رحمتونه نازلیږي هغه رحمتونه دلته پاکستان کې پتاو په ما باندې نازلیږي که مونږ ویښته او نوکونه کټ نه کړل او د حاجیانو په شان نقل او شکل و شباهت هم جوړ که. حاجی چې د حج د پاره ځي نو دی تقریبا 14-15 لاکھ روپے د خرچ کی او پیسې اولګي دی. د هغې نه بعد د حج لاړو نو چې حج لاړ شي نو هم پیسې اولګي دی او هم بدن استعمالیږي، ستړي کیږي. دا ډیر د مشقت عمل دی، نو دا مالی او بدنی دواړه عبادتونه مجموعه شو. د بنده مالم اولګو او ورسره دغه بدن هم ستړی کو. بیا آخر کې د دا عمل چې وشو حج ادا شو، پاکستان ته واپس راشي نو د پزړه کې اوس هم دغه سودا پرتی چې حج خو مې کړی دی خو چې قبول شوی به وي او که به نه وي. نو هر یو نیکی نه پس د انسان په زړه کې دا ټکه پرته وي چې دا نیکی مې قبول شو او که نه، آخرت کې به ثواب د دې ملاویږي او که په مخ به راته راچوي. نو دا یو سوال د هر چا په زړه کې وي
خو کله چې یو بنده د حاجیانو نقل وکړو د حاجیانو شکل و شباهت جوړ کو د خو پاکستان کې دی خو د حاجیانو نقل کو د غي مشابهت کو نکونه ویخته نه کټ کول نو الله تعالی د حاجیانو غوندې ثوابونه د په عمل نامه کې ولیکل او د قیامت په ورځ به د حج غوندې عظیم عبادت غوندې ثواب دا به د په عمل نامه کې قبول شوی ملاویږي. د دینه معلومه شو چې مونږ او تاسو څوک چې صاحب نصاب وي د قربانه اراده لري هغه به نکونه ویخته د لش په ورځو کې ناخلی تر د قربانه پورې بزان ساتي چې د حج غوند عظیم عبادت په عمل نامه کې ولیکل شي. او یو حدیث مبارک کې راغلی دی کله چې یو حاجی حج لاړو یا یو عمره کون کې بندا عمره لاړو نو د باندې 120 رحمتونه نازلېږي 60 رحمتونه په هغه چا نازلېږي کم چې د خانه کعبه مبارک چاپیر تاویږي چکر لګي او طواف کوي. څوک چې طواف کوي نو په هغه باندې شپېته رحمتونه نازلېږي. او کم خلق چې د طواف نه فارغ شو که فرض منځوي که نفل منځوي قضا وي او که ادا وي او چې منځ ته نیت تړلی دی او خانه کعبې ته مخامخ ولاړي نو څلوېښت رحمتونه په منځ کوونکي باندې نازلیږي نو دا 100 رحمتونه شو. او یو بنده د هغه طواف هم وکړو منځونه او نفلونه هم وکړل نو ستړی شو یو اړخ ته داسې لرې کېناسته او مخامخ د خانه کعبه طرف ته ګوري دیدار کوي. دا تماشه چې کوي او دیدار د خانه کعبه مبارک کوي نو صرف خانه کعبه ته په کتو باندې 100 رحمتونه په دې کتون کې باندې نازلېږي نو ټول شو 120 رحمتونه شو. اوس یو بنده پاکستان کې دی او د نکونه او ویخته کټ کول بند کړل وای د حاجیانو مشابهت اختیارو ما نه د نکونه ویختو کټ کولو نه ځان تر د اختر دروازه پورې ساتل دي تر د قربانه پورې ځان ساتلې دي نو دل الله پاک دا کم چې حاجیانو عمره کوونکو باندې شپږ شل رحمتونه نازلېږي هغه شپږ شل رحمتونه پاکستان کې پتا باندې نازلېږي نو کته زما رور او که زما خور نارینه که زنانه پتا سو باندې هغه 120 رحمتونه کم چې په حاجیانو باندې نازلېږي هغه پتا سو دلته نازلېږي. نو نکونه او ویخته نه کټ کول دا حکم دا مستحب دی غنی خامخا په دې عمل کول فرض او واجب نه دی لازم نه دی او که څوک زړه لویول شي او گزاره کول شي نو نکونه ویخته دی لش په ورځو کې ناخلی ثواب ډیر دی. خو یو بل مسله د کول په کار دی نکونه او ویخته سلویخ روزو کې دن یو ځل کټ کول دا واجب وي. نکونه او ویخته سلویخ روزو کې یو ځل کټ کول دا واجب وي. نو اوس تاسو وګوره د اختر دا یو څو ورځې پاتې دي د دورانیه کې تاسو په نکونو ویختو خو سلویخ ورځې نه اوړي که سلویخ ورځې پوره کیږي نو هغه حکم مستحب دی هغه پرېږده او دا واجب حکم باندې عمل وکړه نکونه ویخته کټ کا. دا بنوي چې غني نکونه ویخته کټ کول نه دی پکار مستحب دی چې ثواب وشي په مستحبو کا عمل نه کې ګناهګار نه خدا نکونه ویختو چې سلويخ شپې ورځې تیر شي او کټ د نکړل نو ګناهګارېږي دا واجب دی چې اوس به یو ځل کټ کې نو واجب پرېګ دی نه مستحب پرېګ د واجب درجه او چې طرف واجب او بیا عمل کې. دا خبره دا نکونو د ویختو مستحب حکم تاسو ته ذکر ک. بیا د دین رستو یو بل حکم د واجب مونږ ته متوجه کیږي. واجب عمل دی کم خلق چې قربانی کوي او کم خلق قربانی نه کوي مطلب مالدار دی او که غریب دی تکبیرونه با د عرفه د ورځې د سحر مانځنه شروع کوي او د اختر په سلورم ورځ مازیګر مانځه پورې دا تکبیرونه برسي. تکبیرونه ویل د هر مانځنه رستو په ایام تشریق کې ویل واجبی
اوس د عرفې ورځ کله ده؟ پاکستان کې هم او سعودیه کې هم د عرفې ورځ په یو تاریخ او په یو ورځ راځي. 26 مئی 2026 بروز منگل د 9 په ورځ باندې دا 9 ذوالحجه ده او د 9 ورځ ده. د سحر د مونځ نه پس تکبیرونه به شروع کیږي او دا تکبیرونه د اختر په 4مه ورځ مازیګر مونځ نه پس چې اوه نو دا کمپلیټ شو، پای تکمیل ته ورسېدل. اوس دې تکبیرونو کې بغیر د فاصله تکبیرونه چې څنګه مونږ نه سلام واړه نو ډایرک به تکبیر وې، دا نه چې نورې دعاګانې وظیفې وکې یا نور که سنت پاتې نفل کول غواړي هغې نه پس به کې نه، د فرضو نه پس چې څنګه سلام وړې د نړمبې بستا تکبیر په خوله راځي. اوس دا تکبیر د نارینو د پاره بلند آواز سره به ویل وي او د زنانو د پاره لږ آواز لږ پست آواز سره به وي. زنانه به دومره آواز سره ووایي چې خپل آواز په خپله اوري او نارینه به په دومره اوچت آواز ووایي چې خپل آواز په خپله مورګیر چاپېره څوکي چې هغې هم واوري. نو په نارینه په اوچت آواز باندې تکبیرونه ویل واجب وي. اوس دا تکبیرونه به څوک وایي؟ څوک چې قرباني کوي مالدار دی، څوک چې قرباني نه کوي غریب دی، دواړه به تکبیرونه وایي. عاقل بالغ مسلمان دی به تکبیرونه وایي، دی که په کلي کې دی او که دی په سفر کې دی او که دی مسافر دی، دی به تکبیرونه وایي. مالدار دی او که غریب دی، نر او که ښځه دا ټول به تکبیرونه وایي. او بیا د هر مونځ نه پس یو ځل به وایي زیاتی ویل مکروه دی. دا کم چې تکبیرات تشریق دی نو د هر فرض مونځ نه رستو یو ځل ویل واجب دی او زیاتی ویل مکروه دی. ته به وایې چې دا خو نیکي ده او د الله بړایي بیانوم نو دا ولې مکروه دی؟ نو دا بې ځایه ټیم د شریعت خلاف کار دی. شریعت تا ته څو ځله خولی دی نو یو ځل، نو ته بې وخته او د ځانه نیکي کې نو دا د دې لپاره ثبوت نشته. یو ځل ثبوت هم شته واجب دی او زیاتی ویل دا خلاف سنت دی، د دې په وجه مکروه ورته ویل کېږي. تاسو به وایئ چې دا خو نیکي ده، نو تاسو وګورئ د ماښام مونځ څو رکاته دی؟ نو فرض 3 رکاته دي. اوس ته وایې چې زه دا نیمګړی رکات هم پوره کوم 4 رکاته بیا وکم چې ثواب ډېر، نو واقعي چې د 3 رکاتو په ځای 4 رکاته مونځ کول دا ډېر ثوابي، خو د ماښام فرض که د 3 رکاتو په ځای 4 رکاتو کې نو ثواب دی کې ته د ثواب غموړی مونځ دی ونه شو. ولی د ځانه د پکې اضافه راوسته، ځانه زیادت ته پکې وکړو، د دې په وجه هغه مونځ دې نه کېږي. نو دا تکبیرونه 3 ځله او 2 ځله ویل نشته، د هر مانځه نه وروستو یو ځل ویل واجب او زیاتي مکروه دي. او که بیا هم اړه دې نه صبرېږي او ډېر ویل غواړې نو په دې موقع باندې یو ځل ووایو چې کله دا موقع ختمه شي د مونځ نه پاسې ځای بدل کړي نو بس بیا تسبیح راولو، خو په سوونو په زرګونو ځلې ووایو، موږ د هغې نه منې کوو، ثواب پکې شته، خو په دغه موقع به یو ځل وایي. اوس تکبیرونه څنګه دي؟ تکبیر تشریق هم ورته ویلی شي او تکبیرات تشریق هم ورته ویلی شي. هغه تکبیرات تشریق داسې دي: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیرونه دي. دا به امام هم وی، مقتدیان به هم وی، ځان له مونځ کوونکي به هم وی او جمع سره مونځ کوونکي به هم وی، نارینه به هم وی، زنانه به هم وی، غریب به هم وی، مالدار به هم وی او مقیم به هم وی او مسافر به هم وی. دا تکبیرونه د 9 دروازې د سحر مونځ نه شروع کیږي او د اختر د 4مې ورځې مازیګر مونځ نه پس چې اوې نو دا اوشمېره 30 مونځونه شو، 23 مونځونه شو، 23 مونځونو نه پس دا ویل واجبو، دا ویلی شو. بیا دې نه پس د اختر ورځ چې وي تکبیرونه د عرفې د ورځې نه شروع شو، په سبا بیا د اختر ورځ راځي. نو د اختر په ورځ باندې خلق چې کم صاحب نصاب وي نو قربانی کوي. نو قربانی کول په مالدارو خلکو باندې واجب وي.
که مالدارو له الله وس ورکړی دی او قرباني نه کوي نو دوی نه الله ناراضه کیږي، په دې الله خفه کیږي. او حضور علیه السلام دومره خفه شي چې دغه مالدار خلک چې قرباني وسې شته او نه کوي نه دوی ته وایي چې زما عیدګاه او د اختر مونځ ته رانږدې قدرې نشي چې وس دې شته قرباني وس الله درکړی دی او بیا هم قرباني نه کې پتا واجب دو نه کې نو بیا زما د اختر مونځ او عیدګاه ته رانږدې کېږه هم ما. دا حضور علیه السلام د نفرت اظهار د غصه او د غضب اظهار کړی دی چې ته الله مالدار کړی پتا واجب دو نه کې نبی اختر مونځ له سره راځي عیدګاه ته سره راځي. نو دینه معلومه شو چې دا شریعت ته مطلوب او مقصود عمل دی، دا د شریعت محبوب عمل دی، الله ته خوښ حضور علیه السلام ته خوښ عمل دی چې چاله الله وس ورکړي قرباني وکړي. نو بیا چې سو قرباني کوي نو دوی به د څاروو احکام معلومي او د څاروو اقسام به هم معلومي چې په کوم څاروي قرباني کیږي او په کوم باندې قرباني نه کیږي. نو یو 15 قسمه حیوان دی په هغې باندې قرباني کیږي کوه پې او د هغې نه علاوه که نور حلال حیوان وي نو هم په هغې قرباني نه کیږي. هغه 15 قسمه حلال حیوان چې په هغې شریعت وی قرباني کوه کیږي درته ذکر کوم. نمبر 1 د اوخ او د اوخې قرباني دې ته نحر ویلی شي نو دا جایز ده. په اوخ او په اوخه باندې قرباني کې نو جایز ده. او بیا دویم نمبر میخه او سنډا په دې باندې قرباني کې نو جایز ده. دریم نمبر غوا او غوایي په دې باندې قرباني کوا جایز ده. سلورم نمبر ګډ او ګډا په دې باندې قرباني کوا جایز ده. او پنځم نمبر چیلې او چیلې دا 15 قسم حیوانات په دې قرباني کوي کیږي. په دین علاوه کوم چې حلال حیوانات تینو قرباني په جایز نه ده. دا کم 15 قسمه مې درته یاد کړل نو په دې قرباني کیږي. دین علاوه چې څومره زنده سر حیوان حلال وي هغه قرباني نه کیږي، صرف د 15 قسمه باندې قرباني کیږي. اوس اولنې قسم د اوخ او د اوخې دی. زموږ پاکستان کې ډیر کم د اوخ او د اوخې قرباني خلک کوي، نحر ورته ویلی شي. خو بیا عمر مسلې زده کې چې ثواب ومشي. د اوخ او د اوخې عمر څومره د قربانۍ دپاره شرط دی نو 15 کاله. د یو اوخ یا د اوخې عمر که د 15 کالو نه کمی قرباني پې نه کیږي. او دویم قسم د میخې سنډا د غوا او د غوایي دریم قسم نو دا 2 قسمه د عمر په مسله کې یو دی. میخه سنډا غوا او غوایي د دوی عمر 2 کاله شرط دی. که د دې نه کمی قرباني پې مکوه قرباني پې نه کیږي. او د څلورم قسم دا د ګډ او د ګډې دی نو د دې کال عمر شریعت ښودلی دی. خو ګډ او د ګډې په دې عمر کې لږ شان گنجایش هم شریعت پرې ښودلی دی. وی د کال نه عمر را کم دی خو د کال په ګړو کې پرېږدي نو دومره سرب دی چې پته ورکې نه لګي نو بیا دا د کال نه چې عمر کمی نو په داسې ګډو ګډه قرباني کیږي چې د کال ګړو کې پته نه لګي. او 5م قسم د چیلی او د چیلې دی. د دې عمر شریعت یو کال شرط ګرځولې دی، یو کال عمر شرط دی. که د کال نه عمر کمو چیلی او چیلې نو قربانی په مکوا قربانی په نکیږي. دا د عمرونو مسله ده. اوس د حصو د پاره شریعت څخه احکام خودلی دي هغه مسله مزده کې ثواب به موشي. د قربانی د پاره چې څوک اوخ یا اوخه میخه یا سنډا غوا یا غوایي دې ته غټ ساروي ویلی شي نو دا چې څوک الالی نو دې کې یو کس هم په یوازې الالولی شي او دا 9 کسانو پورې حسیم پکې نیوي شي. د 9 نه راکم شپږ وي 9 وي یا شپږ 15 وي 4 3 2 1 دا ټول جایز دي. دې کې جفت او طاق ایصدار نشتا بس څومره موجود او شریک شو دا جایز دي. خو چې د 9 نه زیات نشي چې ته اتم کسبه کې را داخل نشي نو په 9 کسو کېږي شپږ 15 4 3 2 او په یوازم الالیږي.
د یو کس د طرف نم کافی کیږي او ثواب پی کیږي. او ګډ او ګډه چیلې او چیلې دا د یو کس نه په یوازې کافی کیږي. په دې کې ښځه خاوند شریکېدی نشي، رور او رور، پلار او زوی دا نشي شریکېدی. ګډ یا ګډه چیلې یا چیلې دا به د یو کس د طرف نه یو حصه قرباني کیږي. نه دا د عمرونو او د ایسو مسلم تاسو ته ذکر شوا. اوس دې ځای کې یو نوې مسله میدان ته خلکو راچولې ده، وایي چې د میخې قرباني کیږي او که نه کیږي. نو اکثر تاسو ته فیسبوک باندې راغلی بوي او مونږ ته خو چونکې د مسلې د تپوس د پاره خلک لینکونه راولېږي چې را مولوي صاحب یا مفتی صاحب دا مسله وګورو د دې څه جواب د قرباني په میخه کیږي که نه. نو مولا صاحب سکرین ته ناستي ویډیو یې اپلوډ کړي وي، ویډیو جوړه شوې وي او هغې کې هغه قسم خوري په قرآن لاس کې دي چې په قرآن او حدیث کې د میخې د قربانۍ تذکره نشته. نو زه حیران شم چې دا علما څنګه قسم خوري چې د میخې تذکره په احادیثو کې نشته او قرباني پې وي نه کیږي. دا صرف د ځان مشورولو دپاره او په ویډیو باندې ویوز، لایکس او کومنټس راتلو دپاره دوی خپل آخرت برباد کی او دا یو مسله میدان ته راواچي چې په میخه قرباني نه کیږي. په میخه قرباني کیږي او دوی وی د دې دلیل نشته. دغه خلک وی د میخې ذکر په حدیث کې نه راغلی. نو که مونږ درته د میخې ذکر په حدیث کې او خو بیا به څه کې، بیا نور اسم مکوه، صرف دومره ووایه چې واقعي زه بې علم وم د دې مسلې نه نوم خبر. زه تاسو ته حدیث مبارک ذکر کوم. یو کتاب دی 558 هجری کې تیر شوی دی، مصنف دغه کتاب نوم دی مسند الفردوس او دا لیکل چا د کم عالم امام ابو منصور دیلمی رحمت الله علیه د لیکل المتوفى 558 هجری، نن 889 یعنی 889 ایئرز اگو دا 889 کال مخکې دا کتاب لیکل شوی دی. او په دې کتاب کې یو حدیث ذکر شوی دی، حضرت علی رضی الله عنه راوی دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي وی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الجاموسو، جاموس میخ طویل شي. وی حضور علیہ السلام فرمایي چې الجاموسو تجزئو عن 7 میخ کافی کیږي د 9 کسانو نه. پس کې فل اضحیت دا د حضور د خلی مبارک الفاظ دی، په قربانه کې میخه د 9 کسانو دا حصو کافی کی دی شي. نو زه حیران شم چې دغه علما ولې داسې وی چې په میخه قرباني نه کیږي، ځکه په حدیث کې ذکر نه راغلی. ولې دا ما درته ونوي او کتاب نه نو پرون نه لیکلی شوی، 889 کاله مخکې دا کتاب لیکلی شوی دی. 800 او یو کم 90 کاله مخکې دا کتاب لیکلی شوی دی. مسند الفردوس نامه یې ده او مصنف امام ابو منصور دیلمی رحمت الله علیه دی. اوس د دې حدیث راوی حضرت علی رضی الله عنه دی. نه سره بس کې نه د دین دا معلومه شو چې کم فهم او کم علم خلق تاسو په غلط فهمه شکار کی او غلط فهمه کې مبتلا کی، تاسو ته په میخه قربانی نه کیږي. د میخې د قربانۍ تذکره حضور علیہ السلام په خپل باندې مبارک ارشاد کې کړی دا. خو دومره دا حضور علیہ السلام په میخه په خپل قربانی ځکه نه ده کړی چې په عربو کې 2 قسمه حیوان ډیر رایجو. 2 قسمه حیوان وافر مقدار سره عربو کې ملاوي دو، اوخ او اوخه او غوا او غوایی، غوایین ساروی او اوخ اوخه دا پکې ډیر کثرت سره د قرباني والا حیوان. اسه خو اسم په عربو کې ډیرو قرباني چې په کم کېږي دا 2 قسمه اوخ او غویان دا پکې ډیرو، غوا پکې ډیره وا. او حضور علیہ السلام په میخه قربانی نه ده کړي ځکه په عربو کې میخه ونه، دا میخه او سنډا دا د عجم حیوان دی، دا د عربو حیوان نه دی. په عربو کې دغه 2 قسمو او په عجمو کې دا ټول قسم شته، غوا غوایم شته، میخه سنډام شته، ګډو ګډو چیلې او چیلې شته، اوخه اوخم شته.
خو په عربو کې دغه دوه قسمه ډیرو چې حضور علیه السلام په غوا باندې قرباني غوی باندې کړی ده او په میغ په اوخ او په اوخ هم قرباني کړی ده، په چیلی او په ګډ هم کړی ده. او دا میخه هغه عربو کې نه وه، اوس هم په عربو کې ډیر کم اوړو کې د مالګې دین هم کم مقدار سره ملاویږي. نو معلومه شو چې په میخه قرباني کیږي او چې چاوي نه کیږي نو هغه صرف ځان مشوري. الله پاک دې زموږ هدایت نصیب کی. یو نیک کار وکنو دنیا به دیو پیجنی، خلق راه راست تراول نو دنیا به دیو پیجنی. په غلطو مسلو ځان مشوروا، په سمو مسلو ځان مشورول پکار دی. خانو د اختر په ورځ باندې قربانی خلق کوي، نو د قربانی مسله زده کول پکار دی. کومه علاقه کې بعضې زما چونکې دا آواز د دنیا ګوټ ګوټ ته رسیږي، نو هغه خلک بم دا آواز او دا مسله اوري چې هغه خلک په دیهاتو په بانډو کې اوسیږي، هلته د جمعې او د اختر مونځ نه وي. نو د اختر سحر شي نو هغوی خپله قرباني د سار مونځونو نه پس کولی شي. په بانډو او په دیهاتو کې د اختر مونځ نشتا، د جمعې مونځ هم نشتا، نو په داسې علاقو په دیهاتو په بانډو کې قرباني د سار مونځونو نه پس کول جایز دي. او کومه علاقه چې خاریه ورته شهر ورته ویل شي او هغه کې اختر او د جمعې مونځونه کیږي، نو په هغه علاقو کې د قرباني ټیم د اختر د مونځ نه رستو دی. کومه علاقه چې خاریه د شهر دی، اختر او جمعه پکې روا ده، نو الته به د اختر مونځ وشي، د هغې نه پس قرباني بکې. که د اختر مونځونه په ټوله خاریه کې یو ځای هم نه شوی او تا قرباني وکړه نو نه ده شوی، د اختر د مونځ نه پس به قرباني کې. او بیا د کم جمعات کې اختر مونځ نه پس په ټوله خاریه کې کم چې ستا علاقه ورته ویلی شي په دغه کې یو ځای کې هم د اختر مونځ وشو، نورو کې که نه مې شوی دغه خوا وشا کلیوال خلک قرباني کولی شي ځکه یو ځای د اختر مونځ وشو. بیا چې قرباني کې نو قرباني د شریعت مطابق کا قرباني مسنګ طریقه باندې کې ساروی بسنګ را پرځه ته چې چاړه راکاږي نو تا به مخکم طرف ته وي، نو دا ټولې سنت طریقې ازده کا. نو د ساروی د را پرځولو طریقه ډیره آسانه ده. اول خو ته قبلې ته په خپله مخ کا، نو چې قبلې ته د مخ نو ښې طرف او ګس طرف به معلوم کې. نو بیا ته راشه دا ساروی داسې ودروه چې ته قبلې ته د مخي، نو چې ستا ښې لاس شمال طرف ته ځي نو شمال ته د ساروی سر ودروه، سر یې مخامخ کا، او ګس لاس جنوب طرف ته لاړ نو د ساروی لکې طرف دا جنوب ته داسې ودروه. او بیا راشه ته قبلې ته شا کو د ساروی ته مخ کا، او د ساروی دا سلور واړه خپې وتړه، په شریک په یو کس یو که په ګڼو کسانې خپې ولا وتړه او دا پړې قبلې ته راکاږه. ستاو قبلې ته شاده او ساروی ته مخ دی نو دا پړې قبلې ته راکاږه، نو ساروی به راپروزي، د دا سلور واړه خپې قبلې ته لاړې او د ملا دا تیر دا نور خاته ته لاړ. اوس په دغه وخت کې د ساروی مخ ته وګوره، دا خود به خود دا اوربوزې قبلې ته راغلی دی. نو بیا د دې نه پس ته راتاو شه د ساروي سټ سره ودرېږه، نور خاته ته شا کو قبلې ته مخ کو خپو کې وګوره نو د ساروي سټ دی، نو په یو سټ په سټ ورله یو وخت پکې ږده. دا سنت طریقه ده. د حضور علیه السلام چې به کله ساروي علالو نو هغه له په سټ باندې یو خپکې خوا یو به په ځمکه پرته وه او پخې لاس کې به په ګس لاس به د ساروي سرمن نیولو مرۍ چې کوم ځای کټ کوله او پخې لاس به پې چاړه راښکه او په زبان مبارک به تکبیر الله اکبر الله اکبر بسم الله الله اکبر دا به وي. نو دا سنت طریقه ده چې ساروي سم لاست نو سټ طرف ته وته ودرېږو یو وخت په ولا په سټ باندې کېږده، دا سنت دي. او بیا د ساروي په مرۍ چې چاړه راکاږي دغه ځای کې خلک یو غلطۍ کوي. یو کتاب کې دی چې دا قرباني خرابېږي، نور اکثر کتابونه وی چې خیر دی کېږي قرباني، خو احتیاط خدا شو یو کتاب خو ویلی چې قرباني خرابېږي، نو دا مسله ډېره زیاته ضروري ده، اهمه مسله ده. د قربانۍ په ساروي په مرۍ چې چاړه راکاږي نو هغه وخت کې
ته په دې مری باندې لاس ووه نو دا که دا انسان په خپله مریم لاس وی نو دې مری کې یو غوټه ده نو د غوټې نه لښکته سینې طرف ته چاړه وخه دغه ځای څاروي حلالوه نو قرباني بل اتفاق کیږي او څاروي ذبح کیږي او که دا مری کې کوم ګوړګوړو کې دا غوټه شاد نه دې نه خولې طرف ته بره دی حلال کو نو دا د غلطه طریقه باندې حلال کو یو کتاب فتاوه ودودیه کې چې دا قرباني صحیح نه ده خو اکثرو کتابونو لیکلی چې نه قرباني بیا هم کېږي نو دا یو کتاب خو صحیح نه رنو احتیاط دا شو چې ته به اوس دا مری کې چې کم ګوړګوړو کې غوټه دی نه لږ کته کټینګ کې دا صحیح طریقه شوه او چې کله کټینګ کې نو ړومبې به لا چاړه نی راښکلې څاروی دې سم لو مخ په قبله دی تم مخ په قبله یې چې د څاروي په سټ خپک دی نو ستا مخ هم قبلې ته دی او د څاروي مخ هم قبلې ته دی نو دغه وخت کې دا دعا ووایه انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکي ومحیاي ومماتي لله رب العالمین دا دعا ووایه بیا بسم الله الله اکبر ووایه د څاروي په مری چاړه راکاږه بیا چې چاړه راکاږي نو د څاروي په دې مری کې څلور غټ غټ رګونه دي دا کټ کول ضروري دي اکثر خلک نو غټ غټ رګونه چې کم څلور دي هغه هم کټ کړي او داسې ځي ورپسې نو ریړ کې هډې چې کم د سټ د اډو کې دام وله کټ کړي نو دا څاروي ډېر تکلیف کې شي دله دار اډو کې مه کټ کوه او بیا د دې نه پس خپې ولوس پړه چې دې لتې شتي وي دې لتو شتو وخلو ته پرېږدی چې د لرې خپې کولو کړې د څومره ټوپونه ووال نو د کې دا کم د تویدو والا وینه ده دا به ترې وځي تاسو به کتلي یو بل شي تاسو ته واضحه کوم د قربانۍ غوښې خلک ځان له پرج او فریزر کې هم سنبالئ نه چې یو څو ورځې پې تېرې شي یا میاشت نیمه پې تېره شي نو د پرج دروازه د واورې طرف چې کولو کې نو هغې نه داسې سوړ شان څخه د مردارې په شان بین راځي نو ته وې دا پکې دا غوښه پرته دا لرې غوښې څخه مرداري بین نه دی د څاروي نه چې کله د حلالېدو وخت کې دل ټوپونه والیو دنه به ټوله وینه اوتې وه دغه مرداره وینه ده څاروي پوره لتو شتو ته تاسو نه دی پرېښي نو ده کې دا ګنده وینه رګونو کې پاتې شوه نو دا ګنده وینه چې کله ته فریز کې نو بیا چې پرچ څه وخت پس کولایې نو د کې څخه بین راځي او غوښه هم څخه وږم شان کوي څخه خوند هم کوي نو دغه د تویدو وینه او تا ته توی کړې نه ده دا ځکه او اوس خو تیوځي نه نو کله دا فایده به راته ورسي کله چې تاسو قرباني وکې نو د څاروي په مری چاړه راښکې شو نو د هغې نه پس د خپې وله ځان ته ساتئ او خپې وله کولو کې چې دې ښه لتې شتې ووایي چې دې څونه ټوپونه وایي د ده نه به د مری څلور واړه رګونه کټ دي په هغې وینه ځي ګنده وینه به ټوله لاړه شي پاک بدن به پاتې شي نو بیا چې غوښه خورې نو هم به ښکلی خوند درکوي او چې زړېږي نو هم به خرابېږي نو څښا بوی به پکې ني مردارې په شان بین به باندې نه لګي او دغه دعا دی ویله بیا د دې نه پس څاروي چې کله یخیږي هغه ټیم کې چاړه خو بس تا سنباله کېښوده اوس د قبولیت دعا که تا قرباني وکړه نو لاس پورته کو ووایه اللهم تقبلهم مني یا الله دا قربانی ما نه قبول کا کما تقبلت من حبیبک محمد لک خپل حبیب محمد صلی الله علیه وسلم نه چې څنګه قبول کړو او خلیلک ابراهیم او خپل دوست ابراهیم علیه السلام نه څنګه قبول کړو ما سره ترجمه میکس کړه نو تاسو ته یاد نشي داسې دعا به وکړي قربانۍ په څاروي چې چاړه راخ کا لاغې نه پس وینه تویدو ته پرېږدو ته دعا وکړه اللهم تقبلهم مني کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراهیم علیهم الصلاة والسلام دا دعا ووایا د دې نه بعد چې څاروي ښه یخ شي د هغې نه پس سرمن ویستل پکار دی دا یو څو اهم مسلې ستاسو وړاندې ما ذکر کړې الله پاک دې په دې ټولو خبرو باندې موږ تاسو ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.